سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نن مسائل دی باب الاحداد. احداد خو عربی ټکی دی خو پښتو کې تاسو ځان پوهی کی چې کله یو خزه عدت کی وی غته سس کارونه کول جایز دي او سس جایز نه دي. او دا ډیره اهم مسله ده زموږ د خلکو کې خپل طرف نه مسائل د نکړی دي نو چې کوم خزه عدت کی خاص کر خوند وفات شي کونډه وی او کور کې ناس توي سالور میاشتې له سورسي هغه ته ډیر مسائل وي. اوس دا پریز پښتو کې ورته مونږ پریز یو لکه مونږ د اکثر خزه ټلیفونو کې چا کورنه چې خزه پریز کې د فلانکې ور سره ملوي کې ټیک 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 نه دی پریز وي خدا اصل کې دی عدت ټیک تا کنه. شریعت کې د دې احداد او د پریز نه مراد دا دی چې هغه خزه چې غي د طلاق بین ملوي او یا د خاوند د مرګ نه پس غا عدت ترین د سه خزه باندې زینت او زیب پر خودل یعنی خولواله پر خودل او دا غنګ نور شیزون نه پریز کول دته احداد یعنی سوق ویل کیږي اردو کې ورته سوق وایي ٹھیک دی کنه. د دې مشروعیت کم ځنه ثابت دی هغه خزه چې غا کونډه وي هغه باندې د سوق او د احداد او د پریز وجوب په باره کې ټول ائمه کرام اتفاق دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای لا تحد امراه علی المیت یو خزب احداد نه کوي پریز بنه کوي خفغان بنه کوي په مړی باندې فوق ثلاث درو روزونه زیات جایز نه دي عام سړی باندې الا علی زوج ها کا خوندي وو نو بیا 4 اشهر و 10 بیا به سالور میاشتې ول سره کوي یعنی درو روزونه زیات پچا باندې د سوق منول د شرن ټیک نه دي صرف خزې د پاره چې غا سالور میاشتې ل سره کوي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي صحیح مسلم روایت ته کتاب الطلاق کې ذکر دی چې کوم خزه په الله تعالی په ورځ آخرت باندې ایمان راوړي غي ته جایز نه دي چې د یو سړي په وفات باندې درو روزونه زیات رنج او د غم اظهار وکي سوای د خپل خاوند نه چې سالور میاشتې لس ورځې پورې د غم د رنج او د خفګان اظهار کول دا ضروری دي صرف کول نه ضروری دي. د خزه د لپاره د خاوند نه علاوه نور چا باندې د درور زونه زیات سوګ یا د رنج او د غم اظهار کول یا منول څه حکم دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام درو ورځې پورې د سوګ منولو نه زیات منع فرمایلی ده. لہذا درو ورځې زیات په یو مړی باندې خزې د پاره د خاوند نه علاوه بل رشتہ دار باندې سوګ اظهار کول دا ناجایز دی. برابر خبره ده چې د مړ پلار وی ورور وی او کزوی وی ٹھیک ده. زموږ د بعض خلک د سکی چې رمضان کې څوک وفات شي اختر کې نوی کپڑے نه شي دا شریعت به سره ټیک نه دی ها نه دی کول پکار. اور کچری یو خوان خپل خزی ته دا وی هغه څوک رشتہ دار وفات شي وي نو درو روزونه زیات د رنج غم اور څوک منولو نه منی کی نه دا خوندې من کول شي ولی خزی ته د خپل خوند لپاره ځان خولې کول دا د خوند حق دی. پوه نه شو په دې خبره باندې. مثال په تور باندې یو سړی دی دغه کور والا پلار وفات شو درو ورځې بعد ورته ویل شي چې ځان جوړ کا ولی ځان جوړول دا د خوند حق دی اور پلار باندې د درو ورځې زیات غم منول غم اظهار کول دا شرن جایز نه دي. نه خزه په کار دی چې د خوند خبرو منی دا نه چې ما پلار وفات شوی درې ما درې ورځې تر شو ستو ماته خستا کپڑے او چورانجو لګاو عطر ولګاو هغه دغه نو خوند در باندې حق دی کنه. پوه شو به خبره باندې نه درو ورځې زیات د خپل ورور یا د خپل پلار خفغان باندې خزه ته خفغان خوند ورته سني بیا دي کوي کنه خو شرن ته درو ورځې زیات ټیک نه دي. درو ورځې بعد خپل ځان جوړي خوند لپاره دا د خوند حق دی. اوس دغه سوق او د رنج غم او د پریز د په کوم خزو باندې واجب دی. احناف په پنځ باندې هغه خزه چې طلاق بین ورته ملوي یا هغه خزه چې درې طلاق ورته ملوي سری خړلې وي اور یا کما کونډه وي ناغي باندې د خپل عدت په دوران کې سوق اور ترک زینت یعنی د زیب و زینت ولا شیزونه پر خودل دور باندې واجب دي. اور دې صورتونو کې د غم اور د رنج اظهار کول دا حق شرعي دی. لہذا د خاوند مړیدو په وخت کې کچره خاوند دا وصیتو کې خزې ته دا وایي چې زه مړ شم ته بالکل سوق ما منوا رنج اور د غم اظهار ما کوا بیا هم په خزې باندې واجب دي چې دا به سوق منوي سوق منول دا چې د زیب و زینت ول شیزونه به سالور میاشتې له سورسي بیا هم نه استعمالي ولی خوند وصیتو کو خزې ته چې ما مر نه پس پته د خفغان اظهار نه کوي اور زیب و زینت ما پرې دا خپل
میک اپ کوا د خاوند وصیت موجود هم غا به دا شیزونه نه کوي ولی چې دا د شریعت حق دی چې څلور میاشتې لس ورځې به ځان نه جوړوي چې شریعت ورته حق ورکړی نه د وصیت کم خاوند دی دا به باطل شي لاړو صفر شو کمو ښځو باندې دا زینت زیب و زینت پرې ښودل واجب نه دي نه دی کې اووه قسمه ښځې راځي صغیره چې بلوغ ته نه وي رسېدلي خاوند یې وفات شو نو هغه غریبه څه خبره ده هغه باندې دا واجب نه دي مکلفه نه ده نه چې مکلفه نه ده نو نشته پې لیوني ٹھیک شو کنه یو سړی دغه کور لیونی دغه خاوند یې وفات شو په هغې باندې دا څوک نشته دی زیب و زینت پرې ښودل ځکه نشته چې هغه غریبه څه نه خبره ده کتابیه یعنی یهودیان یا عیسیان سره چا نکاح کړی وي کتابیه سره نکاح جایز دی دا غالبا ما تاسو ته ویلي صحیح شو کنه اهل کتاب سره ولې قرآن ویل چې اهل کتاب ذبیحه اور اهل کتاب سره نکاح جایز دی یعنی سوچا عیسایانه یا سوچا یهودیانه خو نن سبا دنیا کې سوچا عیسایانه سوچا یهودیانه نشته ټول ایتیزم نه متاثر دي د الحاد دهریت نه او دا ټول کائنات خپل چلیږي جا ندیو چې موجوده دور کې دا نکاح ها البته علماء دا لیکلي دي چې څومره پورې مسلمان ښځه مليږي کتابي سره نکاح ما کوه وجه څه ده دا بچي اکثر د ښځې مور نه ډېر متاثر نه چې ته خبرې کې لاس پدونه وینځلي یا به یهودیان یا به عیسایان اور حضرت عمر د خپل زمانه کې یو فرمان جاری کړو چې له کتاب سره به واده نه کوي نه دی چې موږ موجوده وخت کې چې دا ټیک نه دی خو مسله ځکه ذکر شو کې دی شي چې امام مهدی او حضرت عیسی علیه السلام راشي د شیزونه بیا دغه شي ټیک ته کنه نو مسله ذهن کې ساتي او خو دا وکی چې امام مهدی راشي او حضرت عیسی علیه السلام راشي د فلسطینیانو خو موږ ته پوس نشو کوي کنه هغه خو به کوي کنه موږ واسه د مشران دلاګان دي چته بړوګان دي زموږ مشران دي پوه شو به خبره دا حکمرانانو خبره کوم یو دور کې سړی زوی نشته دي پوه شو دا خو تباہ او برباد کړی زیل بچي اور دا رنګ نکاح فاسد کې عیدت کی وی ٹھیک شو نکاح فاسد مارته ویلو چې خلاف شرع نکاح وتړي غویان پکې نه وي بلس یا وتی به شوبه وکي هغه مدر ته ما ویلو چې دورونه یا دوړ ودونه کړي غلطي کمرې ته لاړ شي هغه باندې عیدت کې څوک نشته دی ها غیر مدخول بها مطلقه معتا یعنی د چې یو د څه خزوی چې خاون سر ملو شوی نه ده او بیا ورته خاون طلاق چولې دي هغه باندې د نشته اور یا د څه خزه چې خاوند ورته یو طلاق رجی و چې هغه باندې څوک نشته هغه د زیب و زینت نه پریدي بلکې فقها لیکلي دي چې طلاق رجی نه پس عدت کې زیب و زینت د خزې د اختیارول پکار دي ولی چې د خاوند ځان طرف ته میلان پیدا کی او دوباره ځان ته خزه وګرځي ولی یو طلاق چوره دو طلاق اختیار سره شته کنه بس ځان ورته جوړ کی او دین علاوه نور د تماویلو چې کمی خزې درې طلاق ملاوي یا طلاق بین ملاوي یا خاوند وفات شي هغه به د زیب و زینت پریدي دا شیزونه بنه کی کمی خزې باندې دا څوک وجود پر شرایط سدي هغه د پر شرط دا دي چې دی کما خزه عیدت تری دا عاقله وي یعنی پوهه وي بالغه وي بلوغ ته رسیدلی او مسلمان وي او خوند سره صحیح نکاح شوی وي نکاح صحیح وي نکاح فاسد نه وي اوس د عدت دوران کې کمی خزه طلاق بین میلاو دی یا درې طلاق میلاو دی یا خوند وفات شوی دی باندې کم کارونه پر خودل پکار دي دا اوس ځان پوهیږي ښا سوګ هر هغه فعل نه عبارت دی چې غا شرعن یا عرفن یعنی رسم و رواج وجنه هغه زیب و زینت شمارل کیږي او بیا برابر خبره ده چې غي تعلق بدن سره وي یا کپړو سره وي او یا د خلکو نظرونه او توجه ځان طرف ته مایل کوي خلکو سترګې دې طرف وړي دا ندی کول پکار مثال په تور باندې بغیر عذر د کور نه بار تلل د دې خزې ته جایز نه دی ولې چې خوند وفات شي او ته درې طلاق ملو دی او بار بازارونو کې ګرځي ټول خلک کې پیژني خلک پسوي چې دا خیر خو دی خوند وفات بیا بازارونو کې بار ګرځي سفر ته بنزي سفر بنه کوي نکاح یا د نکاح پیغام بو دغه مراسم وغیرہ دا ټول د سوق منافی دي دا بنه کوي نه ورته سوق پیغام د نکاح لګي او نه ور سره سوق نکاح کوي په دې سوق دوران کې ٹھیک شو کنه کچری ورته خوند در نه درې طلاق ملو دی یا طلاق بینه دا یا بیا درې میاشتې دی یا درې هیڅ دی دا تیر شوی دی او یا سالور میاشتې لس ورځو کې دا جایز نه دی په دې قاعده مطابق دی خزې د پاره خوشبو لګول عطر لګول دا ناجایز نکریزه لګول ناجایز سترګو کې رانجه لګول ناجایز زیورات شول بنگړي هارونه ګوتمې ډیډې دنوکی دا ټول من دي ویخته برابرول
برابرولو په نیت باندې هغه کې ګومنځه کول ٹھیک ده کنه دا معنا ده اور زینت په نیت باندې تیل لګول سر باندې دا ناجایز او دا رنګي خوشبودار کپڑے اچول دا ناجایز شوخ رنگونو والا کپڑے اچول دومره تیز رنگي دي چر سړیو تسترګې راوړي د خزه ته دا هم اچول جایز نه دي ریشمی کپڑا اچول ریخم والا کپڑا ولې دې کې کشش دي اور یا بالکل سره کپڑے اچول دا ټول په دې باندې ممنوع دي اوس پوه شو په دې خبره باندې دې کې لږ تفصیل دې سره سره وروجونی غار ته اخر کې وایم خو دومره دا خبره مزین کی وی ښه ټیک ټیک انده اکثر دی خلکو ته پته نه موږ د ټلیفونو کې چې موږ دا پلارو فتشه او مور مکور کې نه سیدا بس سکه یې سبب نه کې نه دا د ګټې درس دی دا په 5 منټو کې کی خو یو عالم سره کې نسل غواړي چې غینه تاسو کې چې ما کورو ما مثال کورو مور دا یا خور دا یا ترور دغه تاسو کارونه چي دي اوسه نه دي خوندي وفات شوی دی خدا کارونه کوي دا بنه کوي صحیح ده کنه دې شیزونو نشریت ولې منی کړي وجه څه ده هغه باندې ځان پويږي دی ټولو شیزونو نه د استعمال نه د منی کیدلو بنیادی علت زینت او آرایش ته ځان خولول ځان جوړول دا دی دیو جنا چې کم شیزونو کې زیب و زینت نه علاوه ضرورت راشي استقرار پهلو موجود وي نه په هغه وخت کې بیا استعمال جایز دی مثال په تور باندې سر اور د ویختو کې تکلیف وخت کې ګومنځ کول دا بیا جایز دی اسی عام طور په ګومنځ نشي کولای کنه د دې لپاره چې زه خالګم خو که سر کې ورته تکلیف ته مثال په تور باندې سپګي وشوي یې سر کې دانې را وختلې ډاکټر وته چې ګومنځ کا تیل لګاو به ټیک ته تیل بلګي او ګومنځ بنګي اوس ولی د ته شریعت ویلو چې ته زیب او زینت ما کوا آرایش او زیبش ما کوا خو مجبوری ده عذر رالو عذر کې به اغه نه ورته لار جوړه کو چې خیر دی دا د کوي سترګو کې تکلیف ورته جوړ شو او ډاکټر وته چې خیر دی رنج لګاوا به دی لګي پوه شو د خبره باندې اوس اجازه شته ولی بیماری راغله یا خرش ورته لګیدل دي ډاکټر وتی چې ریشم او کپڑے اچول ریشم او کپڑو کې خرق بیا نوي بیا ټیک ته عادي شي اور یا ور سره نور کپڑے شتانه غربت دي غریبانه ده اور تیز رنگ والا سره کپڑے کور کې شته دي بیا دی اچي ولی نور کپڑے شتانه غرب چې هغه کې زیب او زینت نوي نبیا کپڑے اچول شي اندغه حکم د کور نه بار تلو هم دی کډیر شدید عذر راغلو کور نه بار اکار په سلاړ شي مثال په تور مې بیمار ده ډاکټر بورتاول کور ته وروړو کا کور ته ډاکټر نه راتلو نه بیا هسپتال ته تلی شي خو البته شپه به بار نه کوي شپه به بار نه کوي ٹھیک شو کنه دې ټولو خبرو باوجود زیورات نشي اچولای هار اچول ډیډي اچول د نوکی اچول دا شي نه ولی دا ضرورت نه دی دا خو جوړ دی د پرې چې دی کې بزې بو زینت وی آرایش پوي دغه خو ضرورت شته نه ضرورت پهلو ور کې شته نه مجبوری شته نه دا بنا چي دا غرنګ د نکاح یا د پیغام نکاح دغه شیزونه چې دا ضرورت دینه دیو چې نه د دې حرمت په برقرار وي عیدت دوران کې دا شیزونه نشي کولای دی احکامو دا مطلب هم نه دی چې واخذ بالکل په سالور میاشتې لسورسي یا درو میاشتو طلاق د بعد بالکل خیرنه پیرنه بوي دا مچان بونه تويږي دا مطلب نه دی صحیح ده کنه په دې انسان پوي کی بلکې غاخ خپل بدن اور کپڑوں کې کم خیره وي اور بدبو وي دا خپل ځان نه لري کوي شي هغه د پر د صابون د استعمالي چې هغه کې خوشبو نه وي هغه سره غسل کوي شي لمبل شي کم غیر ضروری وخت دي غان کټ کول شي خځدان صفای حکم دی کنه هر هفته صفای کول د مسنون عمل لري هفته نه 2 هفته بعد 2 هفته نه 2 هفته بعد 2 هفته بعد نه میاشتې بعد خو 40 دن کې به خامخا صفای کوي دا صفای بکی دا مطلب نه دی چې زیرنه بال بنه صفای نه خپل صفای بکی نکونه کټ کول شي دي سالور مشتله سره چې نکونه کټ کول اجازه ورته شته دی اور غسل هم کولای شي اور ضرورت په وخت کې نرینا سره خبري هم کولای شي خو د اټول امورونو مقصد صرف او صرف خپل ضرورت پوره کول دي ضرورت حدا پرې خبري کولای شي مثال ډاکټر ته لاړه نه ډاکټر ته دا ویل شي چې ما دا تکلیف دي دی حدا پرې اجازه ورته شته دي اور زینت او آرایش یا د خلکو توجه ځان طرف ته حاصلولو په نیت باندې دا کارونه بیا هم ممنوع دي دا بیا هم نه کوي چې کچري ځان نه دوی چې ډاکټر ته دې پر سم چې خلکو ماته توجه شي اور کچري واخزه ده هغه وخت ډیر زیات
ګنده دي او سر باندې بوج دي او سپګي دي نه بیا د تیل لګولو اجازه ورته شته خو ګومنځ به کوي خو غټو دغه ولا خلو ولا نکونو دغه ولا غاخونو ولا ټیک شو کنه تاسو کتلی ګومنځ په دوه کې باندې موږ د څنډې چې کله ګومنځونه اول دي ته یو غټه ګومنځ موږ ستلی هغه سره وکړو بیا لغنه کواړه بیا خيري وړې تر شو ولې چې ډایرک وړې سکه به وخت ډیر وځي نه غټو غاخون ولا ګومنځ سره ورته بیا ګومنځ کول دا به سدي جایز دي چې د سپکې مګي ختم شي او د الله پاک ورته صحت نصیب کی نه چې کم ګومنځ د غاخونه وړوي هغه سره دا ګومنځ کول دا جایز نه دی ولی دا تزیین او رایش کی یعنی دغه کی راځي ځان جوړولو کی راځي دا غزه پرې دي دا مسائل دي چې نور سشتانات مارته مختصر بیان کو البته زموږ چې کم ریواجونه دي هغه درته وایم چې دا کم ندی کول پکار زمو خلک کی پرونه درته ما ویلو چې کله خزه عیدت ختم شي خاص کر کونډه چې کله خوندو فچی سالو مې شله سره تیری شي نبیا ریواج چې دا په پلار کوړته شي پلار کوړته لاړ شي الته کې ولمبي صفه کپڑے وچی پلار ورته صدر او پسر کی بیا خوان قبر ته لاړ شي مزه د بادي پریس ختم دي دا چا ویلی الله تاسو ته هدایت نصیب کی ځان نه ځان ته مسلې جوړې کړي کور کې بس ټایم چې سالو مې شله سره پورا شي ټیک دي اور خزو ته قبرستان ته تللا سي نشته ځواني بالکل شرط منی کړی دي چې دالته کې به چغي سوري به پردګي جوړي او ډېری بوډاګانی خزي چې صبر او تحمل نه کار غسه شي ته اجازه شته غي ته گنجائش جایز نه دي ډېره مجبوري لاړ دي ځوان خو ځکه قبرستان ته تلل جایز نه دي زموږ د خزي قبرستانونو ته غټ اختر ورکوټ اختر د قبر ترنګ وکا اگر بتیانی بمبتیانی رواني کړي دا د منی کې دا شي زونه ما کوي او د خزه چې قبر ته لاړ نه خوند کم څه فایده ده لکه تاسو نه تاسو څه فایده شته کدو چې زالته تلاوت کو خدای تلاوت خو کور کی او کوي چې نه دا تلاوت زغه پسې باخم خو کور نه باخا کنه کله د قبر ته تلل ضروری دي او کته دا وای چې نه قبر باندې کم تلاوت شي غا ثواب مليږي کور ثواب نه مليږي به چې د دومره خلک حج عمره ته لاړ شي ته کې تلاوتونه مور پلار پسې کې بیا سره سکے یا به نه رسیږي بیا عمره نه دي خبر تر ازي تلاوت پکې بیا عمره ته ځي دا سي ځان د مشکلات پیدا کړی دي څلورو مشتبات خپل کور کې غسل کوان نسته پلار کور ته تلل دي څه ضرورت نشته کوم نشته بس کم عدت تیر شي ارڅ په خپل کور کې جایز دي کوي شي واو سالو مې سله سوز دي تیر شي ک پلار کور ته زی بیا د زی کنه خیر دی ملاقات اتلی شي خدا نه چې غزي بیا لامبي او کپڑے واچي بیا ورته صدر او په سریدا چیز نشته شریعت لیکه جیمز موږ دا مسله ده چې بالکل چا سره نه ملوي خاص کر چې کله کونډه وی غریبه وفات به یو کمرې کې ټولو کې نوري وي یاره دوبۍ نه فلانکی ټلیفون کړه غسه خبره ما کاوه او فلانکی د سم ملويږي غام هم ملويږي زه تاسو یو اسانه قاعده بینوم بس بیا خبره ختمه ده هر هغه سړی چې هغه سره د خزې د نکاح جایز کیږي هر هغه سړی چې هغه سره د خزې نکاح جایز کیږي هغه سره ملويدل ورته جایز نه دي خوندې ژوندې وي که خوندې مړ وي بس خبره ختمه ده اوس په دې فرمولې باندې پوه شئ اوس یو سړی دی هغه وده کړی دی اور کور ولا تر زوی راغلو سره ملويږي د څه کار دی چې خوندې موجود دی نکاح یې ځکه نه کیږي چې یو خوند شته دویم نکاح ورته جایز نه چې خوند یو فصل غسه نکاح جایز کی کنه خو شریعت بیا ویلي دي چې کله شي دا خوند مړ شي بیا غ سره نکاح کیږي نه چې دا خوند موجود دي سره ما ملويږي څه ضرورت دی ځم به خبره باندې پوه شو بیا ما د ټلیفون کې چې زومګي ورسره ملويږي نو زومګي ته خو هدایت وکړه دا چې کله هغه سخري ژوند او بیا ملوي دي شو دی خپل دی خوخي سره او چې غو په بیا ملوي دي شي هغه سره ټول عمر لپاره نکاح حرام دی ولی چې د کم سړی لور یو سړی وکی نغه خزر مې همیشه د پر حرامه ده هغه د باندې د ټلیفون کې چې دا سم ملي دي شي کنه شي ملي عجیب وای خلک دي ایا چې ورور سم ملي دي شي کنه شي ملي ده خو د ته هدایت وکا ورور سره د قیامت پر نکاح حرام دی خوندې ژوند او ملي دي شو که خوندې مړ دی بیا ملي دي شي ملي کې د سره فاتحه ته ورزي یا دعا ته ورزي یا ورته دوبۍ نه ټلیفون کوي زما د خبرو مې پوښي کله کله یو سړی سړی ته مسلې ته پوښي ماته غوسه راشي چې تاسو بلې دې مسلې پته نشته مو شومان ته پوښونه کوي او کله کله ماته ملګری وای چې کله کله تډیر غوسه شي موږ ځکه یاري نه تاسو نکو نه خو باندې د مسلې ته پوښ کوا چې غا ګران وي یا د ټولي دنیا کې چاته پته نه وي یا عام نه وي چې یو مسله دومره عام ده چې هر سړی ته پته ده غي ته پوښ کی سړی خامخا غوسه کیږي نو کله کله ماته د څه کسان مو ولا مسلې ته پوښي ماته افسوس راشي چې دا لکه دا اوس پر مسلمان څنګه پاتې شوی چې د دې مسلې پته نشته جی مانه ته شو متیاوس کې کتره لاړه غسل وکم کوونه کنده اوس دا مسله ده د مشومان مسلې ته پوښونه کی ته اوس وردا پته نشته دا بیماری د علاج وکړه
نو بعضې وي داسې خو بیا څوک کمزورتیا ده دا زموږ ذمهداري ده که وایي مسله به ورته خو ها دا دی چې طلاق کې کم سړی وهمي وي یا د مزونو کې ومي هغه سخت بېزته کوم او زه ورته دا وایم چې بیا ما ته ټلیفونونه کې طلاق په مسله کې هغه زموږ مجبوري ده او بیا دا مه ذهن کې وي بعضې وخت کې د سړي علاج بېزتي وي هغه نه بغیر ټیکېږي نه صحیح ده که نه هغه موږ ته پته لګي ستاسو کار نه دی زموږ مفتي صاحب د یو کس راغلی و مونږ کلاس کې ناسو بس एकदम مفتی سے غوسه شو به غیرت تعالی اوزه مدرسې نه چراغله زبتا کې کوته کومانم او مفتی سے سپینګری مو چې دا خبرې څنګه وکي ورسره بیا تاسو کوم چې څنګه چالو وې د خزې طلاق چوله او صفه طلاق کې چوله غو وجود خپل لار جوړول چې کزه دسه حکم ایمورته مفتی ته کزه بیا تاسو ستاره غلې وې به د علاج او چې دا ما بي زته کړي نه نه ټکیدو نه بعضې وخت کې وې د سیغه زموږ مجبوري وي خدا اوس چې خزه کونډه شو او کمرې کې ناسته ده وراره ورسره خبرې نه کوي خوري ورسره خبرې به نشي کولی دوبۍ نه ورته څوک ټلیفون ما کوي څوک ورسره ما میلاویږي نه یو خو خوند وفات دی هغه قبر مورته او دنیا کې مورته مرګ ورکو او بیا بېله یوازې کمرې کې بند که څلور میاشتې له سره بیا خبرې اترې نه کوي له خدای او رسول ته وګورئ په کار دا دی چې د خوري دی یا وراره دی یا ترز نه چې هغه دی غیر د محارمو نه دی هغه عالم دی لاړ شي تعلیم ورته وکړي صبر تلقین ورته وکړي پوهېږي چې خیر دی دا د الله طرف نه دی او چې څلور میاشتې لس ورځې تاسو دا بالکل پرېښوه خبرې اترې ورسره نه کوئ انشاءالله چې څلور میاشتې لس ورځو بعد روز یې دا به لیوني وي مخکې صرف خاوند نه و اوس به لیوني وي اوس به علاجونه کوي ډاکټر نه پیسې به ورباندې لګوي د شریعت کې دومره سختي نشته لږ دې کې ګزاره کول پکار دي تعلیم ورکول پکار دي خاص کر خوند ولې د خوند جدایي د ډېر سخت تکلیفي ښځې ده داسې شوه لکه ښځې ملا ماته شوه ولې چې خوند د خپلې کور له څومره خیال ساتي نی پلار ساتلی شي نی ورونه ساتلی شي نی ورونه نن سبا هغه ورونه شته نه چې د خپلې خور خیال وساتي یا تاسو ته پته چې دې سوسایټي کې څه کېږي بس دومره خوراک ورته وکړي چې غږ ژوندي وي نور خوشحالي ته یې نه پرېږدي مرګ ته یې نه پرېږدي خو خوشحالي ته یې نه پرېږدي نو دې کې لږ خاص کر زموږ د کم تبلیغ والا ملګري یا د کم علما طلبا دي تاسو دې کې کردار ادا کړي چې کم خپل محارمونه دي هغه داسې هلته تعلیم ورته کوي فضایل اعمال نه فضایل صدقات نه یا چې کم الله رب العزت صبر په باره کې آیتونه نازل کړي دي یا حدیث دی ورته بیانول پکار دي چې دا ګوره الله طرف نه دي او رندې کې به خیر وي دا تقدیر خبرې دي کې انسان څه نشي کولی زما په خبره مې تاسو پوه شئ که پوه نه مانه بیا تاسو کې خیر درېمه مسله دا ده چې کدا مطلقه وي یا کونډه وي د دې نکاح کې قصدن تاخير کیږي یا قصدن کیږي او یا غیر شعوري تور باندې کیږي خو زمو خلک داسې کوي چې کما خزه کونډه شي هغه نکاح په باره کې سر خبره نه کوي چې دا بده خبره ده نه ولې بده خبره ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خدیجه الکبرى رضی الله عنها سره نکاح کړو کونډه وا کنه وا یو خوند وفات شو حضرت زینب رضی الله عنها سره نکاح کړو یو خوند وفات شو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حضرت عائشه رضی الله عنها علاوه نور څومره ازواج مطهرات دي هغه مخکې نکاح شوی او امت دا درس ور کړی دی چې دا کونډې رنډې معاشره کې سیمه پریدوي ځکه د دوه نکاحونو درو څلور نکاحونو ترغیب راغلی دی او دې کې زمون پښتنو کې دا مسله ده چې الله دینه کې کلوري کونډه شي نزان ته عیب غني چیرې دا سبل ځکه څنګه ورکم یا څوک راشي ما د بردا افسوس خبره ولا افسوس خبره شریعت ورته اجازه ورکړي او هغه غریب خزه یریږي چاته نشي ولې چې ما بل ځکه خواهش تا دي چې کله عیدت تیر شي کور مشرانو داسې مداري ده چې هغه سره کینی چې لوري یا خور یا چې هر څه دی ته دویم نکاح کول غواړي که رشتہ راځه مونږ ورته رشتہ راځي مونږ ورته او کو خزانه رشتہ راځي او کته نه کول غواړي دی بچو پر سر سپینول غواړي بچي څوک راځي مونږ ورته نه کو دا څه بده خبره خو نه ده خو دلته کې تاسو هم نشته دی هغه چې خپل ځان او شرمې به بیا لګي شو بیا ورته رشتہ کولو چیرې دا رشتہ کول غواړي استاد ذمہ داری جوړیږي تاسو نه کوي کنه زما په خبره مې پوه شو ګوره شریعت خبرو کې شرم نشته دا سپینې خبرې دي ٹھیک ده شریعت بوسو لاندې وب نه بوسي مونږ یې بوزو کاروبار کې معاملاتو کې دن در کوم سبا در کوم دا در کوم ټیم پاسې کو خو شریعت غب نه لګي شریعت سپینې خبرې کی او شریعت چانه یریږي هم نه او شریعت کې شرم هم نشته دی ځکه الله په قران کې را کړ اعلان ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوض الله پاک دین حیا نه کې شرمېږي نه چې تاسو ته د دنیا یو مثال پیش کی د مچ مثال پیش کی څلورمه مسله دا ده چې کما کونډه خزوي یا مطلقه طلاق ورته ملو شي وي اداغه خوراک سکاک لباس دغه ضرورتو خیال ساتل پکار دی
ولی زمونږ الحمدلله عموما دلته کې چې کم سوسایټي ده معاشره ده هغې کې ښځو روزګار دی مونږ ښځې اکثر کورونو کې ستلي چې ته خپله پرده خپل عزت د بچي سنباله کور سنباله بار نه خوراک سکاک راول دا د خاوند ذمهداري ده چې هر څوک وي هغې کې تاسو ته ما 100 ځلې ویلي بلکې ډېر مو درته ویلي دي چې دې کې صرف تاسو د ښځو د خوراک سکاک لباس پیزارو پورې محدود مه اوسئ لږ شان پیسې هغې ته لاس کې ورکوي 2000 وي 3000 5000 ماهانه چې هغه ورسره خپل د پردي شیزونه پوره کولی شي چې هغې نه تا ته نشي ویلی پوه شوې ښځو بعضې داسې ضرورت دي چې هغه خاوند ته نشي ویلی او چې ته په جیب باندې د 125 چوکیداران مو درولي دي 1 روپۍ د جیب نه نه وځي نه هغه ضرورت کم ځای نه پوره کړي او بیا چې ښځه صفایي نه کوي یا ښکلي کېږي نه بیا ورته ته ګیلې شکوې کوي چې ځانه د کړنګه مالنګ جوړ کړی هغه چل دی دغه چل دی ځان نه ښکلی کړي هغه په څه مې ځان ښکلی کړي 25 سال یې تا سره تېر کړي دومره د نر بچی چې 25 سال کې چېرته لپسټیک کور ته نه یې راوړی 10 روپو والا نه هغه څه په ځان ولګي یا د ټول عمر کې عطر نه دی وړي دا ښځې در باندې حق دی چې هغه تا ته ځان ښکلی کړي نه هغه ځان ښکلی کړي هغې دپاره شیزونه کاسمیټک شیزونه لګي اگر چې دا نن سبا ډېر ګران دي مهنګایي د دې کې شک نشته دی خو خپل وس مطابق خو څه خو کول پکار دي کنه او کدا نشي کې پیسې ورکورتي دي سره تا ځان ته څه خوخي غواله بس بیا د خزي دی خپل کې پويږي دلته دکانونه شته د تاسو کلی کې دی علاقې کې ډیر دي غزي الته خپل خزو ولا کم ضرورت هغه غوي وروړي هغه راخلي ځان زما په خبره باندې پوه شو لکه دې اعتبار سره خیال ساتي اخیری مسله اگر چې د دې سره متعلق نه ده خدای له پرون یو ملګری ویل نه ځکه دا لکه ضروری مسله ده زموږ د ملګرو کې اکثر د سی وی چې ودو وکي خزبین په خوخي کړی وي خو بیا د خپل کور ولته شک په نظر باندې ګوري شک نظر باندې پويږي هغه موبایل چیکول چیرې چا سره میسج دی چا سره بیتی نه وي یاره فلانکی سره خبرې اترې او دا فلانکی ولې ګیټ ترغلی او دا فلانکی سره ولې میلاو شو دا زموږ د پښتنو ځان ته ډېر غټ ټینشن جوړ کړی دی او موږ ته مولانا الیاس ګومن صاحب دامت برکات مال ویلو وای کم سره د خپل خزي موبایل چیکي غینه مخکې طلاق واچي د خبره ده او به دلیل دا پیش کولو چې ته د خزي موبایل چیکي دی مطلب دا چې تا په اعتماد نشته او چې کله خزو خونمس کې اعتماد ختم شو به دا رشتہ نه ده ما ته یو ځل دوبۍ نه یو کس ټلیفون وکړو وجی بس ما خزي باندې دا شک ته چې دا ګناه کوي مزه پوه شوم چې دا بیا کوفتي دا په یو وړي ملته ټول عمر کې چرته زنا کړي قران کولای شي بس غلې شو مل ټول عمر کې چرته ګناه نه کړي کولای شي قران چرته پردي خزي دا ټول عمر کې نه کتلی کولای شي قران نه جی نشم کولای مل خزه د اسمانه فرشتہ غلی ده کچاته غلطي کې ستر یو نو څه چلو شو خپل زنا بکی خیر ده او کور ولا باندې بشکی زه دا نه چې کور ولا به سختي ما کاوه پابندي کاوه خیالي ساته کړي نگرانی کاوه خو خپل غونونو کې لټ پته شراب کباب کوي هر څه کوي او ځان ته فرشتہ غواړي خو چې څنګه تی خوند سه شی په خو درکې کنه او دا خو قران ویلي دي چې خبيث خلکو د پر خبيث خزي او خبيث خزو د پر خبيث خوندان چې ته ټیک وته د خزم به الله په خاطر کوله دیو چې نه دا ځان ته اسیم چې شکونه پیدا کړی دي ژوندۍ د ځان ته تباہ او برباد کړه چې کا دوبۍ کې ټینشن کې کا قطر کې ټینشن کې کا امریکای کې ټینشن کې او کا پاکستان کې دفتر کې ټینشن کې او چې کون وځي ټینشن کې وي ګوره دا د خزي خوند اعتماد نوم دی اعتماد نوم دی یو بل باندې بیت خزه په خوان باندې کې اعتماد کوي چې د مان علاوه چا سره تعلق نه ستې د ډیره خبره ده اگر چې د سشتانه د ځوان وړل کم وي وده به کړي 25 زیب خزو نمبر ور سره جانو جونی او لګي وي غپونه بلګي زندګیانه مزان ته برباد کی اور خوان د پکار دی چې په خزي باندې اعتماد کوي چې د زمانه علاوه بل چا سره تعلق نشته دی نیچا سره خبره اترې شته دی او چې سونو پرې د مس کې شک وی کنه شک دا کور تباہ او برباد دي تان تباہ او برباد کور ولادت تباہ بچی دن تباہ او برباد او بچو پرورش نه کیږي هر وخت په کور کې دا ګریونو ته لسونه چولي او دا خبره یا ستې زموږ نن پښتون سوسایټي دا زموږ دلته الحمدلله پردا ډیره ده عزت ډیر دی حیا ډیره ده جرأت ډیر دی غیرت ډیر دی خزيونی حرکت نشي کولای نو دا ډیره اهم مسله ده او زموږ بدقسمتي هم ده چې دا مسلې موږ عام طور باندې علما هم نه بیانې پویول دي عوام پویول پکار دي او دی وجنه ډیر زیات کورونه تباہ شوی دي برباد شوی دي یو قسمه د ټلیفونو کو جی خوب کې م خپل کور ولا فلنکی سره کتلی دا واچوم طلاق ملتا د خو تباہ او برباد کی د رزیل بچیا اوستا خوب د قران وਹੀ دا ټکه دی ته د فرشتہ راغلی و یو سړی دومره وهمي شي چې هغه کور خو په بنیاد باندې خپل طلاق فیصله کوي دې سړی باندې څه اعتماد کوي دې سړی باندې اعتماد کول شي دې سړی د څوک لور ور کول شي دې سره څوک رشتہ وکي
چې څوک نه تاسو کې چې خزه ولې طلاق شوی چې ما خوب کې غلط ځای کې کتلی و بل سړی لیونه دي تا لور درکې غلور خو سبا په ځنن تباہ او برباد ده دیو جن خو رسول ته وګوره دې معاملې کې ډېر زیات محتاط هم اوسئ اور ها کور ولا مثال یو کمزورتیا دوه کته لغه پوي کا چې دا تر زوی د مون کور تر زی د سره تر مالا سم ملو شریعت بار سره ټیک نه دی اور څه خبرې ما کومه مليګه خپکی خو دې زړه چوت کی شریعت ماته ویلي دي او تاسو دوه لري دي یا الله رزق کول یا د تر زوی رزق کول دي الله رزق تر زوی د خو زړه چوت کی تر زوی کار سي ما کور تر زی یا ماما زوی دې پردې حکم دی کوو وکړي او چې الله پاک د توي چې پردا کوا ستا پښتو د یو پښتو باندې تندر ولګي پښتو خپل کار کوي زما د خبره مې پوي دا اوس ته حق ته خیر دی پوي کا یا تر زوی راځي هیڅ رشتہ در سره نشته اور یا کاکا زوی د نمازه د کوټسه د غرضی اپوي کا چې دې سره ما ملګری دا چې کور ته راځي ته کمره کې کینه دا چې سونو بریمو کور کې ته کمرې نه مار وځه دا ست حق ته د پوي وا د اعتبار سره ټیک دی هنور شک او شوبې تتلل چې تعلق ته رابطي دي میسجونه دي فونونه واتس اپ دي دا بیا کور بربدي او چې کله بیا یې خو بیا موبایل ما ور کوا کنه خبره ختمه ده ټول آسان خبره ده دوی چې موږ دا منیکو چې زنانه ولاس کې موبایل نه دی پکار ډیر زیات مجبوری شي یو ساده موبایل هغه د کور مشري سره وي چا ضرورت ټلیفون کې پغه باندې دربېتا کوي خو ټچ موبایل او دا انډراید سیټونه دا کور کې خطرناک دي کې کله کله شي دا احتیاطاً دا خبره کوم دې باندې خدا زنانه پويږي نه کله ونه غلطي کې ویډیو ریکارډ شي او دا موبایل خراب شي تیل ته دغه یو استاد ته جوړې دوته غږ ونه ټوله ډیټا کاپی کی دا اکثر چې دا ډیټا لیکيږي کنه دا د سې لیکيږي چې کله ته هغه جوړېدو ته موبایل ورسې کنه د کې میموري کارت وي د کې کم میموري غونډه میموري الته کاپی کی او بیا دلته نه بلیک میلینګ کوي چې دومره پیسې راوړه کني ویډیو اپلوډ کوم دومره پیسې راوړه کني یار څو خلکو ته خیم ندیو چې کله بازار ته د موبایل جوړېدو ته وړي کنه دا یو ماهر ته د خپل خاندان کې خې چې غیر ټول فارمیټ کی دي کې به د اپلیکیشن سره چې غا ډیټا ریکور کوي دوباره نو دا شی زما ما خپل راي دا چې دا ټچ موبایل کور ولا زنانه ولا خراب شي کوم دا سوزول پکار دي سره جوړول نه دي پکار قیمتي وی ده کنه عزت نه لوي شي خو بل نشته کنه نه دې اعتبار سره لګ دې خبرو باندې خیال سره بیا هم څه مسله وي علماء سره کې دې ان شاء الله تاسو اصلاح کوي او پوي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحانك اللهم وبحمدك